السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تلها کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، په شانګلا کې په غرونو باندې خطرناک او عبرتناک اور لګېدلی دی. په نورو سیمو کې هم دا اور ډیر زیات خور شوی دی. مخکې ورځو کې زوب دا اور لګېدلی و. په شانګلا کې دا اور د آبادۍ طرف ته ډیر په تیزۍ سره را روان دی. څو کورونه هم سوځولي دي، په هغې کې 4 تنه ډیر په بد حال سوځېدلي دي. الله تعالی دې رحم وکړي. دا اور په نور کومو سیمو کې دی. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې د پورا معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسا ګنټۍ نشان وهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، په شانګلا کې په غرونو اور لګېدلی دی. هغه کمل د آبادۍ طرف ته ډیر په تیزۍ سره را روان دی. کورونه هم سوځېدلي دي، کسان پکې هم سوځېدلي دي. دا اور نورو غرونو ته او نورو سیمو ته هم پیلو شوی دی. موهمندو ته هم پیلو شوی دی. زوب، سوات، بونیر او نور داسې ډیر علاقې یې ګیرې کړي دي چې دا اور ډیر زیات ډیر په تیزۍ سره آبادۍ طرف ته را روان دی. زمون حکومت ته دا درخواست دی چې د دې د اور بندوبست زر تر زره وکړی شي، ځکه چې مالی او جانی نقصان یې ډیر زیات وکړو. ډېرې زیاتې پرندې پکې اوس وځېدې، ځناوران پکې اوس وځېدل. بعضې خلک وایي موږ د اور مړ کولو ډېر زیات کوشش وکړو، خو دا زموږ د وس کار نه دی. وهلو او په خاورو ورچولو نه مړ کیږي. دې له دې سرکاري طرفه هلیکاپټر بلا وغیره لاره پیدا کړي چې دا اور دې زر تر زره مړ کړي. خلک یې ډیر زیات پریشانه کړی دی، او دا کم خلک چې پکې سوځېدلی دی، الله تعالی دې والله جنتونه ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسا ګنټۍ نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.